نن شپه د 1402 لمریز کال د ثور 14مه نیټه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو او تجارت وزیر صاحبانو او مل پلاوي اسلام آباد کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره ناسته ترسره کړه چې په کې د افغانستان اسلامي امارت له راتګ سره سم د راغلو پرمختګونو برسیره د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي تجارتي ترانزیټي او اقتصادي ګټو خبرې وشوې. دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دې د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره سي. په دغه ناسته کې محترم مولانا فضل الرحمن، محترم سراج الحق، محترم محمود خان اسیګزي، محترم ایمل ولی خان او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ګډون درلود.